خان په نوم باندې زموږ اختلاف د هیچا سره هم نشته د عمران خان د جنډې لاندې موږ یو د عمران خان په اواز باندې زموږ د ټولو لبیک دی چې په کوم ځای کې په کوم مقام باندې زما او ستا لیډر موږ غواړي انشاءالله موږ به سر په کف هغه ځای ته ځان رسوو رستۍ وکړه یلې شمه شوه مې ځوان دی په مونږ ټولو الحمدلله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ډېر زیات محترم په سټیج باندې ما سره نږدې ولاړ د ترقي صاحب قائدین مقامي ورکران د بهر نه زمونږ راغلي ملګري دلته کې د ISF د انصاف یوث وینګ او د پاکستان تحریک انصاف ښاغلو ننګیالو ځوانانو د تحریک انصاف د عمران خان د قافلې سپایانو او خصوصا فرمان خان ملک صاحب ته دلته په راتګ باندې هرکلی ویم تاسو د ټولو یو جهان مننه ډېر په مختصر نوټس باندې تاسو ته معلومه ده چې د پاکستان تحریک انصاف قائد انقلاب وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب په حکومت باندې په ورځې مخکې یو یلغار شوی او د شپې د های کورټ او د سپریم کورټ دروازې کولاو شوي او هغه یلغار دلته کې مقامي په پاکستان کې دننه د جمهوري قوتونو کمال نه و خو هغه کمال د عالمي اسټبلیشمنټ د دنیا د هغه ملکونو چې هغه ځان ته سپر پاور وایي هغې د کمرو دننه یو غټ سازش جوړ کړو او د هغه سازش تحت تاسو وکتل چې دنیا روپۍ استعمال شوې او په هغې کې ډېر غټ غټ خلک هغه په نغدو روپو باندې خرڅ شو بیا تاسو وکتل وفاداریان یې بدل شوې او عمران خان چې کوم هغه میجارټي وه چې هغه د کویلیشن پارټیانو د وجې نه زموږ حکومت په وجود کې راغلی و هغه جدا شو ملګرو د هغې ورځې نه پس زموږ او ستاسو لیډر شپه ورځ نه ده پرېښې اولنۍ جلسه هغه په پېښور کې کوي د پېښور جلسه چې کله کېږي دلته کې د کامبټ او سمرباغ او د مایارو د جندول د مونډا د تیمرګرې او د پوره دیر ولس روډونو ته راوځي بیا دویمه جلسه په کراچۍ کې کېږي تاسو هغه هم ګورئ چې د کراچۍ د جلسې سره د اظهاري یکجهتۍ دپاره زما استاد دغه کارکون ملګری راوځي کور کلي کې راوځي په کوڅه او بازار کې راوځي په چوک او په چوراهه راوځي په روډ او په بازار راوځي او هغه دغه یوه چغه وایي چې امپورټډ حکومت بیا دویمه چغه وایي چې امریکا کا جو یار ہے غدار ہے دا آواز ولې کوي دا آواز په دې وجه کوي چې دا وطن د 1947 ته چې کله دا آزاد شوی دی او په وجود کې راغلی خو حقیقي ازادي لا تر نن ورځې ما او تا نه ده کتلې زما او ستا په ملک باندې چې کله حکمران راغلی نو هغه د امریکې په ایما او د عالمي قوتونو په سازش او د هغې په ایما باندې هغې دلته کې حکومت جوړ کړی بیا هغې که وفاداري کړې ده وفاداري دلته کې د عام وګړي د عام ولس نه ده کړې هغې که کومه وفاداري کړې ده نو هغې بیا د هغه طاقتونو کړې ده کومو طاقتونو چې دا خلک په ما او تا دلته مسلط کړي وو نو بیا که ګورو کال په کال چې کله بجټ د سالنۍ اناونس کېږي نو په هغه بجټ کې د IMF نه د قرضو نوې ډیمانډ کېږي او زما او ستا د کرنسۍ ویډیو په ښکته راځي ډالر په بره ځي دلته کې ګراني په پورته ځي او غریب په ښکته ځي ملګرو په 2018 کې مونږ او تاسو په پوره پاکستان کې دا یو عزم کړی چې مونږ به د یو داسې خودداره لیډر د داسې یو ایمانداره لیډر د داسې یو غیرتي لیډر حکومت راولو چې نه به هغه عالمي قوتونو ته سرنډر کېږي نه به هغې ته سرخم تسلیم کېږي خپله خبره به هغه په عالمي اسمبلی کې او په عالمي فورم باندې هغه اوچته کوي ملګرو زه فخر کوم په خپل لیډر باندې چې هغه OIC اجلاس ته چې کله حاضرېږي هغه دلته کې اوله د اسلام خبره کوي د اسلاموفوبیا په حوالې سره چې کوم کنسپټ جوړ شوی د عالمي طاقتونو د هغې د ختمولو کوشش کوي بیا فخر کوم چې په هغه کوشش کې هغه کامیابېږي او دغه پروپیګنډا چې کومه د اسلام په نوم باندې بس نشر کړی دی په نوم کې دا هغه په هغه ځای باندې پیل کېږي امریکا کا جو یار ہے
ملګرو د هغې نه پس څه کېږي د اسلامي نړۍ خاموشي د اسلامي نړۍ د مشرانو دوه اجلاسونه په 2 میاشتو کې زما او ستا وطن اسلام آباد ته راغواړي. تاسو کتلی چې په تاریخ کې دغه یو کار یو بټو صاحب کړی چې هغه ته سزا بیا میلاو شوه، د هغه د کورټ ټرایل وشو او د هغې په مد کې هغه پانسي شو. د عالمي سازشونو په طاقت سره هغه د ملک نه هغه یو لیډر نه محرومه شو دا ملک. د هغې نه پس دویم لیډر چې مونږ او تاسو کتلی چې هغه عمران خان صاحب دی چې هغه د عالمي اسلام نړۍ راغواړي او دلته کې په اسلام آباد کې هغه د هغې خبره کوي، د اسلام خبره کوي، نو هغه ته سزا بیا په دې کې میلاویږي چې د هغه حکومت چې دی هغه دړم تخته کېږي. कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। ملګرو موږ له فخر پکار دی په خپل لیډر چې هغه په یو وخت کې هم هتیار ګزارلی نه دي، هغه سټرین اخیستی دی، هغه ودرېدلی دی، دغه مقامي غلو په مخ کې هم ودرېدلی، د هغه عالمي قوتونو په مخ کې هم ودرېدلی او خپله خبره یې ښه په جار کړې ده او په هر وخت کې خپله خبره کړې چې زما په ایمان په هغه ذات دی چې دا ځمکه اسمانونه پیدا کړي هغه ته دا څټ میلاویږي چې یاره کېدای شي په هغه ځای کې ته قتل شي، دلته کې ستا خلاف سازش روان دی، د کوره بهر مه راوځه. هغه وایي زما پیدا کوونکی یو رب دی چې هغه زه پیدا کړی هغه یو رب به زما فیصله کوي چې په کوم ځای کې د کومې ګولۍ او د کوم بلټ او د کوم دغه نه وځي زما مرګي په هغه ځای کې به زه مرم، زه به سرنډر کېږم نه. بېګا هغه ته ترټ میلاویږي، نن د لاهور جلسه ده، بېګا هغه ته ترټ میلاویږي او ترټ ورته دا میلاویږي چې خان صاحب تا ته ډي سي لاهور هغه ته دا ترټ ورکوي چې تا ته ډېر غټ سازش جوړ دی، تا ته خطره ده او کېدای شي ته په دې کې شهید شې. خو خان صاحب تاسو به بېګا کتلي چې هغه د ځوانانو سره لایو بېګا به خامخ راغلی دی، هغه یوه خبره کړې ده. خان صاحب ویلي دي چې زما په الله بروسه ده چې کومه ګولۍ زما لپاره لیکلی شوي، کوم ځای او کوم مقام زما لپاره لیکلی شوی هغه بدلېدی نه شي. زه به د لاهور جلسې ته ځم، زه به خپل ولس ته مخامخ کېږم، زه به خپل قوم ته پیغام رسوم. نن مونږ او تاسو ګورو چې خان صاحب په لکونو مجمع ته په لاهور کې مخاطب دی، نن تاسو دلته د خان صاحب په اواز باندې راوتې، ستاسو جذبې ته هم سلام او د لاهور په هغه پاکستانیانو جذبې ته هم سلام چې کوم هلته کې راغلي شوي دي. موږ دغه جلسه به ژوندۍ ساتو چې په کوم ځای کې عمران خان ته ضرورت راځي زمونږ به په خپلو کې اختلاف رایې هم وي، دا د جمهوریت حسن دی، دا ګډه پارټي ده. ګورو زمونږ به په مقامي سطح په ایشو اختلاف راځي، دې اختلاف له یو مهرباني دا کوو چې هغې له به مونږ به پتیرې نه ور کوو، هغې باندې به پېټرول نه اچوو، د هغې د مړ کولو کوشش به کوو، اورېدل به کوو، یو بل به اورو، په دلیل سره به یو بل مطمئن کوو. خو تر څو پورې چې د ورکر خبره ده د ورکر سره اختلاف به انشاءالله مونږ نه ساتو، تر د څو پورې چې د عمران خان په نوم باندې زموږ اختلاف د هېچا سره هم نشته، د عمران خان د جنډې لاندې مونږ یو یو، د عمران خان په اواز باندې زموږ د ټولو لبیک دی چې په کوم ځای کې په کوم مقام باندې زما او ستا لیډر مونږ غواړي انشاءالله مونږ به سر په کف هغه ځای ته ځان رسوو انشاءالله حاضر د خیره. ملګرو کار ورکوي، زه خبره ختمول غواړم. یو 3 ورځې مخکې امیر جماعت ډېر احترام ورته لرو، هغه ته خان صاحب ټلیفون کړی دی د دې موجوده صورتحال د حوالې سره. یقینا د هر سیاسي ګوند چې کوم مشري د هغه په سر باندې د ملک ذمه داري او زمونږ او ستاسو لیډر چې دی هغه عالمي لیډر دی، هغه ته د عالمي چیلنجونو مخامختیا ده. دننه چې کوم چیلنجونه دي هغه به یقینا چې هر چا ته ټلیفون کوي، یقینا چې هر څوک به د خپل رای سره هغه ته شاملولو کوشش کوي. خو دلته کې یو تاثر جوړ شوی دی، تاثر دا جوړ شوی دی چې یاره خان صاحب جو دا دیر په دغه باندې خرڅ کو بیا یې ورسره اتحاد وکړو. ملګرو دغه خبره کې هېڅ قسم صداقت نشته، دغې خبرې ته د تحریک انصاف کارکون ولاړ دی، تیار دی او که نه دی تیار اتحاد ته نو خان صاحب به هم ستاسو اوري، هغه به خپله فیصله د هغه ځای نه مسلط کوي به موږ او تاسو. دغه اتحادونه تر څو پورې چې تاسو نه یې ویلي اتحادونه به نه کېږي. او تاسو به ولې وایې؟ تاسو به ځکه نه وایې چې تاسو په 2013 کې هم ښوولې ده او 2023 را روان دی، نوی ووټ پکې هم رجسټر شوی دی. د خیره مونږ
بدازل په خپل وزرو ان شاء الله پرواز کوو ان شاء الله مونږ زموږ لیډر په دې قایل دی چې په دیر کې خبرې نشته پخوا به جماعتیانو خبره کوله ول لره دیر هم زموږ دی بره دیر هم زموږ دی مونږ ورته وایو د دیر خبره هم نه کوو دا کوزه پښتونخوا هم زموږ ده او دا بره باقاعده د الیکشن تیاریانې دي ډېر زر ده دې سونامي ته د هېچا پلار هم نشي ټینګېدی نه ورته زرداري شي ټینګېدی نه ورته نواز او مریم ټینګېدی شي او نه ورته دا غټ خبرې په حلوا چې منډې دغه سړی ورته حق ته ټینګېدی زه درته وایم زمونږ دا غونډې که په کوڅه کې دي او که په بازار کې دي او که د جومات او د حجرې په ډبې دي دا د الیکشن تیاري ده خیره ان شاء الله موږ به په بھرپور سپیرټ باندې طارق صاحب په خپل قوت باندې ان شاء الله د 2023 الیکشن کوي مونږ الیکشن ته تیار یو مونږ ته د اتحاد ضرورت نشته او ان شاء الله په توتل میجارټي باندې به دغه خلکو ته ښایو او دغه امریکې ته ښایو دغه عالمي اسټبلیشمنټ ته ښایو چې موږ به عمران خان په توتل میجارټي د پاکستان د اعلی منصب د وزارت عظما په کرسۍ باندې ان شاء الله ان شاء الله کېنو به تاسو د ټول را سره خوښه چې کېنو به ان شاء الله د دې لپاره چې څه قسم قرباني راځي تیار به یو خان صاحبان قریب ته چې موږ او تاسو لا کال راکړي او موږ وغواړي که هر ځای ته هم غواړي نو څنګه چل دی په وروسته به ګورو که په مخکې به ځو تیار یې د خیره د دغه کال انتظار کوئ بقیه خبرې به ملګري وکړي جواد خان راغلی دی هغه به خبرې وکړي خو زه صرف یو غرض لرم په اخر کې چې کله هم خان صاحب موږ غواړي او خان صاحب په کوم ځای کې هم جلسه کوي نو ټیک خبره ده موږ غریب خلک یو دلته زموږ وس نه کېږي چې یاره موږ هر سړی هغه جلسې ته ځان باوجود د دې چې موږ غواړو چې ځان خان صاحب ته ورسوو خو چې نشو رسولی نو موږ به بیا هم دغسې په اتفاق باندې چې په کوم ځای کې زموږ غونډه کېږي هغه ځای ته په شریکه راوځو او موږ به انشاءالله عمران خان سره د یکجهتۍ اظهار د خپل کور کلي او د کوڅې نه واخله تر د شهرا د چوک او د چوراهې پورې او د اسلام آباد د هغه بي چوکه پورې انشاءالله تاسو ډېره زیاته مننه ډېره زیاته شکریه چې تاسو په معمولي نوټس باندې دلته کې راغلي یې انشاءالله بلې ورځې او په دغه اتفاق په دغه تړه او په دغه اتحاد سره به انشاءالله